آی پی ایل د دنیا یو ډیر غټ لیگ دی خو په آی پی ایل کې فکسینګ هم ډیر زیات کیږي د دې خبرې داوا پاکستانی سابقه کرکټر تنویر احمد کړی دا چې د انډیا کرکټ بورډ دا داوا کوي چې آی پی ایل د دنیا یو ډیر غټ لیگ دی خو آی پی ایل کې فکسینګ هم ډیر زیات کیږي. اوس دې خبره کې حقیقت څومره دی په دې ویډیو کې په تفصیلا خبره کوو او تاسو به هم کمنټ کوئ چې آیا تنویر احمد چې کومه خبرې کړې دي د کې حقیقت شته کنه. تنویر احمد د بی سی سی آی حواله سره انډیا کرکټ بورډ حواله سره ویلي دي چې انډیا کرکټ بورډ هر ځل په هر میډیا باندې په ټوله دنیا کې عمده داوا کوي چې آی پی ایل د دنیا یو ډیر غټ لیگ دی. خو کچري آی پی ایل د دنیا غټ لیگ دی خو په آی پی ایل کې فکسینګ هم ډیر زیات کیږي او د آی پی ایل د ټیمانو چې کم مالکان دغه خپل هم ټول فکس سران دي. مطلب کې آر کولکتا نایټ رائډر ټیم چې کم دی د شاهرخ خان دی داسې ممبئی انډین ټیم چې کم دی د مکیش امبانی دی لکه انډیا کې چې څومره هم مالدار خلک دي د فرانچایزي د لوبډلې چې کم دي د اغې دي. نو تنویر احمد دا داوا کړی چې دغه ټیمانو د لوبډلو مالکان چې کم دي د خپل فکسران دي لکه څنګه چې پېښور زلمی لوبډلې مالک جاوید افریدي دی د سلمان اقبال د کراچي کینګ لوبډلې مالک دی لکه دای پسې چې څوک داسې داوا کوي چې جاوید افریدي فکسر دی په خپل یا سلمان اقبال خپل فکسر دی. نو دغه رنګ تنویر احمد دا داوا کړی دا چې انډیا کرکټ بورډ خو چې د آی پی ایل د دنیا غټ لیگ دی وی به غټ لیگ خو فکسینګ هم په انډیا کې زیات کیږي ځکه د دې فرانچایزو مالکان چې کوم دي د دې د لوبډلو مالکان چې کوم دي خپل فکسران دي. اوس دې خبره کې څومره حقیقت تاسو پوینټ اف ویو سره تاسو خپل رائے کمنټ کړئ د کې حقیقت شته او که نشته. خو کچري زه په خبرو کوم نو آی پی ایل کې اکثر داسې میچ زوشي یا پکې یو نوبال داسې وشي چې هغه نه خپل پته لګي چې دا خو میچ فکسو یا دا چې کوم سپاټ فکسینګ کیږي لکه میچ کې او لمحه چې کوم وی هغه پکې فکس شوی وي. نو دې حواله سره تاسو سره درای چې آیا په آی پی ایل کې فکسینګ کیږي کنه آی پی ایل په حقیقت کې د دنیا یو غټ فکسینګ والا لیگ دی کنه دې حواله سره تاسو سره درای په لاره کمنټ کوي د انډیا آی پی ایل میچز چې کوم وی هغه په دنیا کې ټول نه زیات کته شي ویورشپ دا غیر ډیر زیات دی بلکې د آی پی ایل میچز چې تاسو لایو وګورئ نو دا غي ل کراود هم ډیر زیات زی دا غي سټیډیم فول وی بل طرف ته په دې پی ایس ایل کې چې د عوامو کم انټنشنز د کم ریټنشن د پی ایس ایل میچ کتلو د پاره نو که په کراچۍ کې میچ وی کراچي ځا اخو د پی سی بی دا داوا کوي چې د کراچي عوام ګراوند ته میچ کتلو ته ناراضي صحیح دا. نو په ملتان سلطان کې هم دغه رنګکاري ملتان سلطان کې هم کراود پورا نوي او ګورو با چې اسلام آباد کې بیا هم کراود لخوا اسلام آباد سټیډیم هم خیر وړو کې کراود په نسبت سره عوام پکې کم راځي کراودز پکې کم راځي خو کراود الته برابر کراود راتلو. اوس لاهور کې میچ شروع نو لاهور عوام چې کوم دیغه هم زنده دل خلک ته هم ګراوند ته میچ کتلو لذي نو ګورو بچل ته څومره کراود راځي خو په ملتان کې هم نیم نه زیات سټیډیم چې کوم وی هغه خالی وي. په کراچي کې خو تقریبا نیم نه زیات ډیر کم خلک په کراچي سټیډیم نتل ملتان کې ډیر کم خلک تل خو ګورو بچ په لاهور او په اسلام آباد کې څه پوزیشن وی براتون کې ټایم کې پته لګي. خو تاسو کمنټ لازمي وکړئ چې آیا تنویر احمد کومه خبره کړې تاسو په خیال باندې آی پی ایل کې فکسینګ کی کنه کمنټ لازمي وکړئ.